یو ګناه داسې ګناه ده چې د خانه کعبې نه ګیر چاپېره تاویږي دا ګناه د سړي نه جدا کېږي. یو ګناه داسې ګناه ده چې سړی په مانځه کې ولاړ یم نو په دې ګناه به تا سره ملګري. یو ګناه داسې ګناه ده چې د قرآن تلاوت کې نو دا ګناه به تا سره ملګري. یو ګناه داسې ګناه ده چې سر دې چې کم دی په حجر اسود کې دننه ورکړی دا ګناه به تا سره. یو ګناه داسې ګناه ده چې ته په سجده باندې پروت یم دا ګناه به تا سره موجود دی. دا ګناه په یو حالت کې هم ستا نه جدا کېږي نه. دا ګناه په یو حالت کې هم ستا نه لرې کېږي نه. زه درته سوال کوم، زه درته منت کوم، زه درته زاري کوم، مشرې که سپین ږیرې که نوجوانې، د پیغمبر په حسن باندې الله د حسن خوانچه بنده کړې ده. د پیغمبر نه بعد حسین دنیا ته بل نه راځي. د پیغمبر هغه حسین دی چې په ده د حسن خوانچه بنده، د پیغمبر نه بعد بل ښکلې دنیا ته الله نه رالیږي. د پیغمبر حسن، د پیغمبر ښکلا او د پیغمبر زینت. یو منت درته کوم، یو زاري درته کوم، یو سوال درته کوم، که ګیره ښایسته نه وی نو خدای به خپل پیغمبر له نه ورکوله. که ګیره ښکلې نه وی که نه نو خدای به محمد رسول الله له نه ورکوله. د دواړو جهانو سردار له به الله ګیره نه ورکوله. ما او تا چې د چا کلمه وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، وایو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، اقا پیغمبر له الله ګیره ورکړې وه. که ګیره ښایسته نه وی نو الله به حبیب له نه ورکولې. خدای ته وګورئ. سوال درته کوم، سوال درته کوم، پیشني ګیرې نه محمدي ګیرې پرېږدوئ، محمدي ګیرې پرېږدوئ، محمدي ګیرې پرېږدوئ. هره ورځ د پیغمبر د سنتو باندې چړې مه راکاږئ. هره ورځ د پیغمبر علیه السلام د سنتو جنازې مه وباسئ. او نوجوانه او ځوانه او زما مشره وروره، یو ورځ به قبر ته ځو، نه معلومه ده کله به ځو، نه معلومه مرګ به کله راځي. خو که په دې حالت کې مړ شوي چې ګیره دې نشته، په دې حالت کې الله له لارې چې ګیره دې نشته او په قبر کې ورغلې، شیخ حسن جان صاحب نور الله مرقده نه مې مخامخ دا خبره اورېدلې. دغه ځای کې زه ناست وم، دې ځای کې شیخ الحدیث شیخ حسن جان صاحب نور الله مرقده عظیم شهید هغه تشریف فرما. زه دغه ځای کې ناست وم، د هغه نه مې واورېدل. وی ما چې کوم دی د صاحب بصیرت بزرګانو نه دا خبر اورېدلې ده چې څوک ګیره خرئ او هغه قبر ته لاړ شي او د هغه ګیره نه وي، وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام په قبر کې د دغه سړي نه خپل مخ واړوي، خپله چهره مبارکه ترې نه واړوي. او بیا مې دا یو فرمایل چې د چا ګیره نه وي او په روضه مبارکه کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام له مخامخ ورشي او دې سلام واچي، وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې دواړو سترګو باندې لاس کېږي، د دواړو سترګو باندې دغه شان لاس کېږي چې چا ګیره نه وي. سوچ کوه ما ورته کومه ګناه کې مبتلا یو. د پیغمبر سنت ولې مذاق اړوئ؟ ولې خنداګانې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سنت طریقې کوئ؟ ولې ټوکه د امام الانبیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې پسې کوئ؟ خدا را د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سنت طریقې مذاق مه اړوئ، د هغې ټوکه مه کوئ، د هغې خنداګانې مه کوئ. یو خو ګیرې پرېږدوئ، خدای ته وګوره ګیرې پرېږدوئ، د الله لپاره ګیرې پرېږدوئ. د پیغمبر سنت طریقې چې کوم دی د دې مذاق او خنداګانې مه کوئ. څنګه جي څنګه جي نئی په دکان کې چې کله کېنې که نه، د نئی په دکان کې چې کله کېنې که نه او د نئی په دکان کې کله چاړه ستا پرې مخ باندې کېښودی شي، یاد ساته دا چاړه ستا په مخ باندې نه کېښودی کېږي. دا یاد ساته دا چاړه چې کوم دی ستا په چهره باندې له پاسه نه ده. دا یاد ساته چې دا چاړه چې کوم دی ستا د مخ له پاسه کټ کول نه کوي. چې کله چاړه راښکل شروع کړي نو د محمد رسول الله په زړه باندې له پاسه چاړه ته کېږي، د امام الانبیا په زړه دې له پاسه چاړه کېښوده چې دا ګیره وخرولی شي. هغه نئی کاکا یې راوالي ویڼۍ ته یې ګزاره کړي، مردارو ته یې ګزاره کړي. زه هم دغه ګیره به د هغه ځای نه چغې کړي چې ای الله زه خو ستا د پیغمبر سنت طریقو دا ما سره څه وکړل، زه خو د امام الانبیا سنت طریقو ما دا ما سره څه وکړل، زه خو د پیغمبر سنت طریقو به. او نن هم هغه سړی موجود دی، نن هم هغه سړی شته. که څوک وایي زه ورته ښودی هم شمه، زموږ علاقه کې دی هغه سړی چې هغه وایي زه د خپل ملګري سره د دوبۍ نه رالم، د دوبۍ نه رالم بلوچستان ته، چې واپس راتلم خلکو راله پیسې راکړلې هغه ځای چې بلوچستان کې به زموږ کورواله راشي او دا پیسې به هغوی ته حواله کړي. فرمایي زه رالم د دې ملګري سره دوبۍ نه بلوچستان ته، په بلوچستان کې م دې دفن کو، دفن نه بعد زه ورسره راغلی وم د دوبۍ نه، د دفن نه بعد لږ وخت ناست وو، وایي دې کې چې کسان راغلي وي راته ویل چې یاره زموږ څه پیسې تا ته حواله او امانت شوي دي او که نه؟ ما چې او څه پیسې خو راته حواله شوي دي. وی راته یې وفرمایل چې هغه پیسې راته راکړه، هغه پیسې راته راکړه. وایي ما چې جیب ولټو پیسې را سره نه وي، کتنه مې وکړه پیسې را سره نه وي. فیصله په دې باندې وشوله چې دا جنازګاه کې اوم کتر نه و، د ناستې ځای کې نه و، فیصله دې به چې قبر کې پرېو
او پیسې خو لګي پیسې نه د دوبۍ پیسې ودلته سم بچي راوړي اولاد راوړي نو ما چې پیسې خو لګي نه دي امانت دی علما سره مشوره کوي جی قبر کولاو کې پیسې راواخلې ځکه زه قبر ته کوز شوی یم قبر هم را کولاو کو فرمایي چې قبر هم کله را کولاو کو تبۍ د خپو طرف مې را کولاو کړله دننه مې قتل کول لاسونه مې وواله راوواله پیسې خو مې پیدا کړلې پیسې خو مې خپلې راواغستې خو دې ټول کور والې ویل زمونږ د مړي د مخ خو مونږ ته وښایه که نه ډېر مال او دولت یې راله ګټلې راوړی دی ډېرې پیسې راله ګټلي بار ملک کې مړ دی یو پیری راته بیا وښایه وایي دغه مړي نه مونږ تبۍ واړوله چې تبۍ هم تې کله واړوله ما چې دې ملګري ته وکتل زما د دې ملګري دا مخ د ده تور شوی ما چې ږیره راغلی ده مخې تور شوی ما چې ده به هر سهار کلین شی وکړو چې سهار به راپاسېد کلین شی به یې کو چې سهار به راپاسېد کلین شی به یې کو ما چې د ږیره راغلی ده سړی موجود دی هغه وایي د الله په ذات قسم چې تر د کم ځای پورې ږیره پرې پخرولې وه تر د هغه ځای پورې تور لړمانان نښتي وو تور لړمانان یې پرې مخ پورې نښتي وو په کوم ځای کې د پیغمبر د سنت جنازه ایستلې وه الله په هغه مخ باندې لړم لګیا کړی و چې زما د پیغمبر د سنت طریقې سره دا تا کومه ټوکه کړې ده دا تا کومه لوبه کړې ده